ملګرو سلامونه لفخان شیرپوی ما کیمرامین دا سر یاسر خان دی ډیر به وخت لایو باندې رالم خو یو ډیره بختوره دستورم دا ختم القرآن هم دی په روحانه سباون هسپتال کې کوم چې د منشیاتو هسپتال دی او په لومبني ځل باندې داسې یو دستوره وینم ما چې د موقع نه زه پیدا اوچته کړم تاسو سره لایو پروګرام وکړم دی وخت کې فرض وشو ورپسې سنت مو شو دینه پس په تراویم شروع کیږي او تراونه پس په اجتماعي دعا کیږي او هغه کې بیا د خوراک بندوبست هم شوی دی زمونږ ملګری داود خان صحافي هم دی او روحانه سباون دغه منشیاتو و نفسیاتو هسپتال چې کوم دی په مردان روډ باندې د هغې پرانیسته شوې ده دا هغه خلک دی چې په دغه ګن به ورته ووایو چې بس بېلارې شوي او الحمدلله اوس ټول په لارو دي نو د ټولو خلکو نه به دا پیل هم کوو چې ډاکټر دا نشي ټیک کولی ډاکټر کله هم دا نشي ټیک کولی ډاکټر ورته یو لار ښودلی شي هسپتال هم ورته یو لار ښودلی شي خو په دې هسپتال کې وختن په وختن عالمان راځي دوی ته چې کوم دی ترغیب ورکوي دوی ته ښودنه کوي چې ستاسو ذموارۍ څه دي الله پاک موږ دې دنیا ته رالیږلې څه مقصد دپاره یو زموږ مقصد څه دی آیا موږ به په ډیرانونو باندې ژوند کوو موږ به خپل بچي وخو موږ به په ښځو باندې تشدد کوو موږ به بچي حلالو د دغې نه د مخنیوي دپاره بس مباحثه په دې هسپتال کې کیږي ورسره ډاکټر چې کم دی د طاقت دوی ورکوي علاج هم کیږي کم د هغوی چې پریشاني به هم کیږي خو به هر ماحول چې کم دی دا به ټیک کوي دوی ځان سره به عهد کوي او چې نن دا الله په دغه کور کې په دغه مصله ناست دي نو یقینا د دوی دا چهرې الوي چې ډېرې ښکلې ښکلې چهرې ښکلې ښکلې مخونه او د ډېرو سختو نه راتېر شوي دغه روحانه سباون هسپتال چې دلته ورته یو ډېر ښه ماحول ورکړی شوی دی نو زه غواړم چونکې زه د دوی نه معذرت هم کوم زه په داسې ټایم کې په پروګرام کې موجود یم خو مولانا صاحب سره باسي بس یو دوه درې خبرې به کوم مولانا صاحب څنګه چې ما ذکر وکړو لکه ښودنه لکه ترغیب ورکولو دا خلک چې کوم دی راغلي دي که نه نو څه وایې دوی ته باسې څه میسیج ورکوی دا خو ډېر شي دی او د یوازې 400 نه دي بهر هم دي دا روژه ټوله څنګه تېره شوه دوی سره الحمدلله ډېره ښه تېره شوه او زما دوی ته دا نصیحت دی بس د نن نه بعد چې کوم دی د دوی خپل کوم فعل چې دوی اختیار کړی دی دغې نه توبه وباسي او بس آینده د خپل زندګي چې کوم دی ښایسته جوړه کړي دا څو شپو ختمو دا چې کوم دی مونږ د شپږو شپو ختمو شپږ سپاري به مو ویلي خو بس پرون مونږ او سیب نه تپوس وکړو هغه وایي چې نه تاسو به شپږو شپو ختم کوئ حالانکې موږ 15 کې کولو خو بس سیب وایي چې نه تاسو به شپږو کې کوئ دوی ټول ښه په شوق ولاړو ښه په شوق ولاړو بس الله دې ته جزای خیر ورکړي صحیح ښه مولانا صاحب څو خبرې به راسره وکړي ښه السلام علیکم دا چې هسپتالونه هم ډېر شو دا خلک هم ډېر شو نو موږ وایو چې به د دې مخ ونیسو بس دا د الله لوی رحم دی فضل کرم چې په انسان باندې وشي دي دا د الله بس دی خوښ کړه دلته راغه دي مشران راغه دلته ودرېد بس الله دې له نوې ژوند ورکړي او دا بس ډېر ښکلی ماحول هم دی ماشاءالله جي دا دلته دا ختم شپه هم ده جي نو بس نور بس ووایو جي بس الله بالکل کتونکو هغه ورځې شپې دي بلکې روژه مسافره شوه بیا یا نصیب چې بل کال به موږ یو نه به یو دوی سره به زموږ لیده کاته کېږي نه به کېږي دې کې به د ډېرو موږ سره لیده کاته کېږي نه به کېږي د جهنم د اور نه د ازادېدو دغه 10 ورځې شپې دي او په هغه 10 ورځو شپو کې چې کوم دی دوی ختم القرآن وکړو دغه ختم القرآن کې چې کوم دی نو دا ټول شریک شو نو دا ډېر مبارک خلکه دی او زه تاسو ته مبارکي در کوم او دا عهد به کوو چې دې ځای نه وځو چې د روحانه سباون نوم بې ګوره دا نوم بدنام ولې شي یا هسپتال باندې تورو لګي چې تاسو بهر وځئ ویې هغه هسپتال کې خو علاج شوي خو هغه علاج چې کوم دی نو هغه په ځای رانغی نو وجه څه ده د دې ځای نه چې کله تا پرېږدي په تا پیسې ولګوي نو تا ټیک ټاک د دې هسپتال نه وباسي خو تاسو هلته بیا هغه ماحول کې کښېنئ نو هغه ماحول چې کوم دی نو هسپتال دغه کې تاسو د کوم ځای جي منصیرہ خاص څومره وخت کتنے دنوں سے آپ یہاں پہ 3 ماہ ہو چکے آپ کی تو اس اسپتال کی سلیکشن آپ نے کیوں کی یہاں نیٹ پہ دیکھا تھا تو یہاں پہ لے آئے تو اچھا تھا آپ کی اعتماد پہ پورا اترا ختم القرآن میں حصہ لیے ابھی آپ بالکل ٹھیک ہیں کیا میسج دیں گے اگر آپ یہاں سے نکل کے
बस यही बोलेंगे, नशा नहीं करेंगे, अच्छा माल यूज़ करेंगे हाँ इंशाल्लाह। कितने अरसा तक आपने नशा किया था? बच्चे आपकी ना बच्चे नहीं, नशा कितने साल तक आपने की थी? 7 साल की। 7 साल। 7 साल इसने नशा किया है और अभी बिल्कुल तवान है, बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी देखना ये 6 दिन मुसलसल 6 सिपारे रोजाना यहाँ की वो रूटीन है। आपने खत्मुल कुरान में पढ़े? पढ़े जी। हाँ, बेटा ये भी इसका भाई है और इसका एक और भाई भी है जो अंदर पड़ा है। 3 भाई है। 3 भाई है। हाँ, आप भी हैं इसके साथ है। तो आप इकट्ठे क्यों इस नशे इस लानत में आप पढ़े? बस अजी दोस्तों से वजह से खराब हो गए, हाँ दोस्तों से मिलेंगे, बैठे इस तरह के खराब हो। इंशाल्लाह भी इरादा है 4 महीने लगाने की जमात के साथ। इसके बाद हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ, रोल तस्वीर कम जाए तो रमजो सुमरा वक्त नशा करे हुआ उस दिल सुमरा वक्त शो शपग म्याश्ते शवी नो 3 म्याश्ते ला जीता शपग म्याश्ते ता वाده دې نه کړ دینه پس یو زبدل وادم کوم ښا چې چا ودونه نه کړي زبا ټول ودونه کوم دا مې سره واده ده خو چې تاسو ټیکې چې تاسو ټیکې الف خان شیرپور د سردا واده کوي د داوود دوړان دی په دې سبا روخانه سباونه هسپتال کې چې بس ودونه به کورا شه. داوود یو څو خبرې وکړو بس د منصوري نه د کم ځای خلک دا وته کې. الف خان صاحب تاسو د راتګ ډیره زیاته مننه. یقینا چې ډیر زیات خوشاله شو چې په داسې موقع باندې تاسو قدمونه زی او د دې خلکو غږ جوړیږي. تاسو موږ سره د آل پاکستان نه خلک دي په دې کې د منصوره، کراچۍ، لاهور، اسلام آباد، دیر، سوات، چترال د هر ځای نه خلک شته دي. او بیا بدمرغي زموږ دغلته ده چې دلته د یو کوره 2-3 کسان هم موږ سره په علاج کې دي، زیر علاج دي. یقینا تاسو په تیرو خپلو خبرو کې دغه خبره وکړه چې کله دا خلک کوزي او هلته واپس نشي چالو کړي نو بیا د دغه هسپتالونو یا د دغه روغتونونو هغه نومونه بدنام شي. خو دلته زه درته لنډ یو خبر وکړم چې الحمدلله په ناستو خلکو کې په دې کې داسې کسان هم شته چې هغوی ما سره الحمدلله علاج کړی دی او شکر دی فارغ شوي دي، واپس راغلي دي. نن هغوی ما سره په ختم کې هم شرکت کړی دی. د نن 8 میاشتې مخکې تللي دي. په الحمدلله بالکل زما ریزلټ چې کوم دی نو زما د چمګاوڼ خلک هم په دې موقع باندې ناست دي. چمګاوڼ مطلب زما څخه خو شاته چې کوم روزګاریان خلک دي، دکانداران دي، هغوی هم دلته دي. نو یو خو هغوی چې ډېره بدقسمتي چې بیا راشي. دا یو تپوس کومه که نه اوس خو مونږ په مصله ولاړ یو جومات کې یو ختم القرآن دی 6 ورځې شوې په لومبني ځل داسې په هسپتال دننه زه ختم وینم. ډېر دا نشیان چې راشي نو وخل ټکول له دوی سره کېږي، ظلم زیاتې ورسره کېږي، خوراک هم صحیح نه میلاویږي، ورسره چې کوم دی نو یو ډسپلین یا یو ګولی ورکوي او بس هغه 3 میاشتې دغه شانتې تېرې کړي. نو په دې داسې شکایتونه ډېر موصول کېږي. بالکل ستاسو خبره کې کافي وزن دی. دې سره زه د بعضې خبرو سره اتفاق هم کوم، خو چونکې لکه دغه سیزونه چې کوم دي اکثر موږ دا واورو، لیدلې هم نه واورو که نه. زه به درته د خپل روغتون په حوالې سره خبره وکړم. نو په میډیسن په حوالې سره کمپرومایز د سره نشته. که څوک هم وزټ کول غواړي زما د میډیسن ما سره باقاعده د یو څیز رسید پروت دی د 10 ورځې مخکې چې ما کوم میډیسن راوړي دي او کال مخکې ما کوم راوړي. نو الریډي چې ته زما د میډیسن چې کوم ما راوړي د هغې پرچې ته وګورې نو په هر یو ډیټ به تا ته ثابت شي چې داود په میاشت کې د څومره بیا څو میډیسن راوړي دي، ځکه چې دا میډیسن همدلته زما استعمالیږي. د هغې نه بعد د خوراک خبره تاسو وکړه. نو یقینا خوراک لکه دوی چې په کور کې څنګه کوي، لکه ما او تاسې په کور کې څنګه کوو، نو هغه شان خوراک خو دلته دوی ته نه میلاویږي. دوی ته د کوم دوایانې خوري د هغه دوایانو مطابق پریزانه خوراک دوی ته میلاویږي. ټیک شو. خو دلته د وال ټکولو پورې تاسو خبره وکړه. نو بالکل زه به درته ووایم چې په ناستو کسانو کې داسې کسان شته چې په ستاسو خبره چې په جانماز باندې ناستې دي. زه به درته ښیم چې دا پاسه وه چې راغلي د هغوی 3 میاشتې برابرېدو کې دي. په 3 میاشتې کې هغوی پلک قدر هم نه دی خوړلی. خو که یو کس چېرته یو وال وخوري نو هغه به په هغه غلطي وخوري. کوم مثال هغه د بغاوت کوشش کوي، هغه د تقیدو کوشش کوي، یا هغه دلته یو داسې حرکت وکړي چې هغه ناقابل برداشت شي. نو هغه ته به هغه وال نه میلاویږي چې کوم مطلب زموږ معاشره نه مني یا زموږ ذهن نه مني یا زموږ اسلام نه مني. هغه ته به د هغې مطابق 2-3 سدو ډبه میلاویږي. صحیح. ښه کمرې تاسو سره دلته کې ماحول اکثر داسې لکه د ګډو بیزو یې په دې دغه کې ورټومبلې وي که نه، تاسو سره هغه ماحول څنګه ځای ده سره؟ بالکل الحمدلله موږ سره چې کوم دی نو اوس کو دننه تاسو کمرې ته ورشئ ټایم به هم لګي، چونکې موږ دوی لپاره یو ترتیب روان کړی دی کوم چې په مسافرۍ کې کټونه میلاویږي، یو بیډ ښکته یو بل پې ډبرې. نو موږ هغه ورته سټارټ کړو، یو 10-12 بیډ هم ورته جوړ کړو، مطلب 20-25 کسان هغوی موږ ته برابر کړو. سبا هم به څه کټونه راشي، لوار ته هم سي ورکړی، نور به انشاءالله تعالی 10-15 دن برابر کړي. نو یو خو دوی هغه د ملاستې ترتیب هغه برابر شي. خو دلته زه دا یو خبره کوم چې لکه ټول نه دا بیماران دي که نه،
ټول نه په دې کې بعضې کسان داسې دي چې هغه موږ د پېښور نه راوستي دي، د نالو نه راچوت کړي دي، د پټلون نه راچوت کړي دي. نو که یو سړی هلته په ډیران کې پروت دی او زه دلته راولم په تولۍ سملوم په پومې سملوم او بالغ ورته کېدم، نو خیر کو هغه مصرف په دغه ځای باندې سملي. بالکل. موبایل نمبر څه دی؟ زموږ خو بالکل څوک دغه رابطه کولی شي نو 0315 93 629 دا زموږ بیا وایي 0315 93 629. ښه ګرانو کتونکو د موبایل مې مطلب دا و که نه چې دې کې داسې مریضان دي چې هغه دوی روچت کړي دوی په خپله خرچه کوي. نو تاسو خو یو سپانسر کوئ، دوه سپانسر کوئ، یا د ته ووایه چېرې یو درې د پاټلۍ نه روچت که نو بالکل یې روچتولی شي. نو تاسو دغه طریقه هم کولی شئ روحانه سباون دغه هسپتال ته دا سپانسر کولی شئ او د هغوی علاج معالجه به دلته کېږي. خو یو سړی و چې زما د زکات پیسې دي په یو پوډري ولګي په یو نشی چې هغه ټیک ټاک شي، نه هغه چې دوی سره ټیم شته او د هر ځای نه روچت دي. موږ په دې روژه کې پې کس روچت کړی دی الحمدلله. چارسه کې څومره هسپتالونه دي ایلب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن مریض چې کوم دی هغه پرې داخلوي، خو چونکې داود سره یو بیل تعلق دی په دې روژه کې پې کس چې کوم دی نو په دې کې یو اچولی دی او هغه پکې موجود دی. اوس څه په کمرو کې هم دي چې هغه لا بالکل بېخاله دي، د روضې هفتې او د درې څلورو دغه دي چې دا دلته کې په دې موقع موجود دی. او نن په دغه ختم کې چې کوم دی ښه خبر دا ګوره ریاض الله خو هم پکې شریک دی او رفاقت به هم نن دا ختم کوي لکه جمع به کوي، موږ به تیوزو. نو دا یو اخري خبره څنګه هلې یاره خیر دی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه هلې ریاض الله ښه راځه که نه راپاسه څه به نظر ساتې نن خو ته منشیات هسپتال کې او هغه خلک چې هغه معاشره ورته ډېر په بد نظر ګوري خو نن ډېر ښه چهرې په نظر راځي. بالکل ایلب خان زه وایم چې زموږ دپاره ډېر زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې داود شاه دلته په چارسده کې یو هسپتال د منشیاتو والا دپاره کولو کړی دی او د هغې ډېر زیات ښه ریزلټس را روان دي. او نن چې کومه ورځ ده نن دوی دا ختم کوي، که هغه مذهبي کم دلته اکټیویټیز وي او که سماجي اکټیویټیز وي او که داسې د سپورټس اکټیویټیز وي، نو په هغې کې د دې هسپتال خامخا یو ریپرزنټیشن د هغې نمایندګي کېږي. نو موږ خو ډېر زیات خوشحاله په دې باندې یو چې داود شاه زموږ د دې برادرۍ یو کس دی او په دې کې د صحافت یو خپل کردار لوبېږي لګیا دی. نو زه به یم چېرې زموږ ټولو صحافیانو له زموږ ټولو هغه سوشل ورکرز له په کار دا دي چې همدقسې د معاشرې داسې خلک چې هغوی ته ضرورت دی زموږ ته ضرورت دی په کار دا دی چې موږ هغوی له خپل لاس امداد هغوی سره وکړو، هغوی سره خپل همدردي وکړو. نو دا هغه عملي طور باندې چې دی نو هغه د داود شاه د طرف نه دغه کار روان دی. نن ډېر زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې د اخري عشره ده او په دغه اخري عشره کې د ختم کېږي لګیا دي دلته په دې روښانه سبا هسپتال کې. نو زه وایم چېرې ډېر انتهایی څومره مونږ تعریف چې دی نو د دې هسپتال د انتظامیې او په خاصه توګه د داود شاه وکړو نو هغه به کم وي. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. څنګه چې ریاض الله خو وي د دې خلکو حوصله افزایي پکار ده، دوی له داد ورکول پکار دي، دوی له حوصله ورکول پکار دي. او زه دې ټولو ته مبارکباد ورکوم څومره رونه چې دي هر روډ سره پکې خبرې هم کولی شو. خو بس دې وخت کې ختم القرآن دغه سلسله ده نو انشاءالله بیا به راځو دروازې به دوی سره خبرې اترې کوو. خو دا ډېره مبارکه دستوره وه دغه ختم کې او امید ساتمه چې دا ټول به راته دعاګانې هم کوي. صحیح ده که نه؟ نو د دې ټول نه دعاګانو امید ساتو ځکه چې دوی دعاګانې قبلیږي او دا ډېر بختور خلکه دی. شپږ ورځې دوی ودرېدل او شپږ ورځې چې کوم دی دوی خپل سټمنا برقرار وساتله او دا دوی ځان سره یو یاد یوسي چېرې یو روژه او په روژه کې ختم چې کوم دی هغه خو هم دوی کړی دی. نو انشاءالله بیا به راځو بیا به خبرې اترې کوو. په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ داسې څوک وي چې یو مریض څوک سپانسر کوي نو هغه بالکل روحانه سباون هسپتال یعنی روحانه سبا هسپتال چې کوم دی نو هغې کې یو نیم مریض سپانسر کولی شي راتلی شي د خپل طرف نه او دوی د دغه نالو نه دغه لارو کوڅو نه د کورونو نه روچتئ او د هغوی علاج معالجه کوي. نو تاسې ملګرتیا وکړئ ډېره مننه خوشحاله